نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون صدق الله العظيم سورة توبہ لسم پارا دو لسم نمبر آیت دی پمخ آیاتن کی د جہاد ترغیب بیان شو او د مشرکانو کافرانو وعده خلافی او دشمنی بیان شو اس پر آیاتن کی د جہاد ترغیب او کافرانو مشرکانو تا د خپل دشمنی سزا او انجام بیانی اللہ رب العالمین فرمائی چی دا کافران خپل وعدی ماتوی چی کل دوی خپل وعدا ماتکڑا تاسو سرے وعدا کڑی دا او دی سرط انرسول او دی ستاسو پا دن کی عیوبات او نقصانات لٹئی سنگ چی دا کافران عادت تی دا مسلمانان پا دن کی خرابے پیدا کول دا تاسو بیا دا دی کافران سرداران قتل کی دا دی کافران مشران قتل کی زکا دا دی کافران اس قسم وعدہ نشتا کدی پا وعدہ باندی وفا کڑی وا ایمان یاروڑی او یہ وعدہ سر ترسولی وا دی بد مسلمانانو سر وعدہ خلافی نکولا لیکن دا کافران وعدہ خلافی کئی ایمانم نروڑی تاسو دوی سرداران بڑکی دی کافرانو مشران قتل پی چې مشران ملشي کشران به ویریږي ایمان به راوړي چې مشران ملشي کافران به ویریږي مسلمانانو سره وعده خلافي بیا نه کوي مسلمانانو سره به ظلمونه نه کوي چې مشران ته ملشي بل الله جل شانه د قتال جهاد فی سبیل الله ترغیب مومنانو ته ذکر کوي چې تاسو مؤمنان د مشرکانو د مکی سره جهاد ولې نه کوئ حالانکه دوی د مسلمانانو سره وعده کړی و او وعده ما تکړه او بل دی کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمین راوست او دی کافرانو پتاسو باندې د جنگ ابتدا کړي ځکه چې کله مدینه منوره ته نبی علیہ السلام او صحابه راغلل نو مشرکان بدر تراغل د مکه مکرمه نو مشرکان بدر تراغل مسلمانانو سره جنگ دپا شروع دی کړو د احد په غزا کې کافران د مکه نه احد تراغل جنگ لدی راغل د خندق په غزا کې کافران د جنگ د پاره مدینه ته دی راغلي دې ستاسو خلاف په جنگ کې شروع کړي خپل وعده ماتي پیغمبر د مکه مکرمه نه وست دي نو بیا وسره ولې جنگ نه کوي ولې تاسو د دین یریږي چې jihad نه کوي حال دار چې يرد الله پاک نه پکار دا ک تاسو مؤمنان نو مومن بد اللہ نہ یری مومن بد دنیا د هیڅ قسم کافر نہ یری
مومن بد اللہ پاک در رضا د پار جہاد کئی پا جہاد کے بد اس قسم دشمن پروان اور دا صحابہ کرام زندگی اللہ جل شانہ دا یری نمونوا چا اللہ تب ادری دل سمر با یری دل چا دا کافر اڑان دی با ادری دل کافر با تی یری دل غریبانان دیو یری دل باغی صحابہ دری سودیار لسو او کافران ہزار صحابہ کا خلق بچی دا مکی مکرمین غریبانان دا مجبورین تلیو لکہ دومر غریبانان او کمزوری او کافران اغا بدماشانو چی مسلمانان دا مکین پزور شڑل او تکلیفون و ظلمون پکو کو مسلمانان سرد اللہ امداد او دا اللہ پاک یراو او کافر سرد اللہ امداد نو یرد مسلمانانو ناغذر و شکست خولا و غدری سودیار لس کامیاب شو دا مسلمانانو دا صحابو ایمان یرد اللہ نکولو دا دشمن نے نکولو او کافرانو سر ایمان نو دا صحابو نے یرکو تو اللہ جل شانہو صحابہ کامیاب کرل او مشرکان او کافران ناکام شو زکر مسلمان سر ایمان چه چا سر ایمان وی دی بد اللہ نہ یریگی دا دشمن نہ بنی یریگی دانن چه پا تمام دنیا کی دا مسلمان مظلوم دی دا دی یردار چه مسلمان دا کافر یریگی ان دا پخوا زمانے پا نسبت مسلمانان و سرمنن سبا اسباب دیر دی دا بدر پا غزا کے وہ صحابو سرسنو اسم او مقابل دشمن سر ارسو احد پا غزا کی کافران سر ار قسم اسلحہ و اسباب مسلمانان غریبانان سمنو مسلمانان دا اللہ نہ یریدل دا کافر نہ یریدل مسلمان غالب جہاد بے کرو اس مسلمان دا کافر نہ یریگی دا اللہ نہ یریگی گناہو نہ کئی لیکن دا کافر نہ یریگی مجھے کافر نہ یریگی کافر ہوتا پسر زور کئی ارجے کی مسلمان باندھ خپل قانون جاری کی خپل اڈر جاری کی دا کار کہو دا کار مکرو لیکن زمانگا استاذ دا وطن تقریباً 80 کالو کشو دا دی انگریزان آزاد شوی و ترنن پوری دیو فیصلم پخپل نشی التو تاغی اڈرو کی دا خبر مغلطا نو بس دیا خبر واپس ختم کی ولی یریگی کر کدی نہیں یرید القوت بیویری چه سیب استاس خپل کار دے زمان خپل کار دے خپل کار کرو لیکن مسلمانان نن سبا دا کافر یرید او جہاد چکین و دیکھ دا کافر یر پزرکی دا مسلمان نی چه مسلمان نہیں یریگی جہاد کی کافر خام مغلوبہ کی او چه مسلمان یریگی نو جنگ نشی کوری نو کافر بغالب نن پا تمام دنیا کے سمر مسلمانان دی سوا دا افغانستان دا طالبان دا کافر نہ ٹول یری اور دا افغانستان طالبان کافر تی یری غریبانان دی او یری کی کافر اس دا دنیا صلح اسباب و سر اغا نشتا چکم دشمن سر او دا اللہ امداد او دا اللہ پاک یرا دا ور سرشتا دا کافر یرا نشتا دا کافر نہ یری کی کافر تی یری او تمام دنیا مسلمانان نن دا کافر نسون یری دا سی مسلمانان ملک اس نشتا چه سڑی ہوئی چی یر دا مسلمانان ملک دیر تکڑا مسلمانان دی او دا کافران نن یری یری کی ٹول کہ مسلمان نہ یری کی مشران یری کی خوکار ہو خراب دی او بیا اللہ جل شانہو دا جہاد اگا حکمت ذکر کر کافر کفر کئی اللہ پاک داسم کوری شی چی کافران بخبل حلاک وبا پر آولی عذاب پر آولی لیکن اللہ پاک فرمائی چی تاس و سر جہاد ہو گئی دیکھ استاسو پیدر چی استاسو پلاسون بستاسو دشمن مرشی نتاسو تب عزت ملو شو دشمن بزلیل شو او بیم پیدادار چه تاس تخدی کافران و دیر تکلیفون در رسول دی نو ستاسو ظلن در دی دلی دی ستاسو ظلن و پدی باندی یخشی کافر چه تا مڑ کر
او تاسو د مکه مکرمه نه راوستي نو تاسو زړونو به اله یخش او که الله جل شانو داسې عذاب پیرا واستو هلاک کړ نو تاسو هغه شان زړه نه یقیږي څنګه چې په خپل لاسونه مړ او دا په خپل لاسونو باندې د کافر مرګ دا په جهاد او قتال فی سبیل الله کې دا د جهاد او قتال هغه حکمت دی ورنه الله پاک ته آسان د چیرو کلی په کافرانو ټکي وړي ولیکن الله پاک وایي چې تاسو سره جهاد وکړئ چې تاسو په لاسونو باندې دې مرشي تاسو سره الله امداد شي دشمن به مذلیل شي او تاسو زړونو په دې باندې یخشي دا د جهاد هغه حکمت دی بل دې کافرانو په زړونو کې چې تاسو خلاف څومره بدمعشي دا بدمعشي به ختم شي ځکه چې کافر سره جهاد وشو دا هغه بدمعشي تا ونه منله نو دا کافر بدمعشي دې ختم کړه لکه مثال د افغانستان په دې طالبانو باندې د سرو کافرانو څومره بدمعشي کوي ا بدمعشي دې ونه منله هغه مجبور خپل خبر استومانه شو چې بس مونږ تلار راکې مونږ بلال شو کافر هغه بدمعشي طالبانو برداشت نکړه جهاد ځکه وشو او بیا الله جل شانه په دې جهاد کې امتحان ذکر کړ جهاد کې امتحان دادی چې په دې باندې د مخلص مسلمان او د منافق مسلمان فرق راځي ځکه جهاد کې سختي وي نو مسلمان مخلص د الله د رضا د پاره جهاد کی دا برداشت کوي او منافق واخرت نه مني ناغه بیا جهاد لنزي نو په دې کې مسلمان او منافق جدا کی نو په دې جهاد کې امتحان مسلمان امتحان کې کامیاب شي جهاد کی او منافق جهاد لال نشي هغه ناکام شي ارچاته هغه نفاق کار شي منافقان په آخرت نه مني الله نه مني رسول نه مني صرف پخلی وي منګي منو نو چې جهاد دین په جهاد کې بیا معلومیږي نو مسلمان کار شي نو منافق نه جدا شي الله جل شانه فرمایي وانک تو ايمانهم او کچردی مات کی دا کافران خپل قسمنا من بعد عاد فذخل وادون وتانو فی دینکم او دا کافران عیب لټی استاسو په دین کې فقاتلوا ائمه الكفر فاستاسو قتل کی سرداران د کفر انهم یقینا دی چې لا ایمان لهم نشتر دی اس قسم قسمنا وادي لعلهم ينتهون د پارا دی چې دی منشي د کفرنا الا تقاتلون قوما تاسو ولې جنگ نه کوي دای قوم سره نکتو ایمانم چې دی ما توی خپل قسمونه خپل وادي وهمو باخراج الرسول او دی قص کړی دی په وستلو د پیغمبر باندې د مکی مکرمینا وهم بدؤکم اول مره او دی شروع کوونکو پتا سم مومنانو باندې جنگ اول ځل شروع یې د جنگ پتا سو کړی مدینه منوره ته چې مسلمانان لړل اولنی جنگونو کی شروع با کافرانو کو خو چې کله غزا د خندق وشوله دا غینه بعد به بیا پیغمبر علیہ السلام او صحابه شروع کولا او کافرانو بیا دفاع کوله د خندق د غزا پوری جنگ به شروع کو کافرانو حمله به کافرانو کولا او مسلمانانو به صرف دفاع کوله و چې کله د خندق غزا وشوله نبی علیہ السلام او فرمایل آینده د پاره منګه حمله کو دی به دفاع کو تر اخره پورې بیا تاسو شو اتخشون ما تاسو یریږي دی کافرانو نه فالله حقا تخشوا پس الله پاک ډېر حق دار چې تاسو داغه نه یریږي په جهاد پر خودو کې ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم تاسو جهاد کوي د دې کافرانو سره الله پاک عذاب ورکړي دي کافرانو ته تاسو په لاسونو باندې ويخدم الله پاک ورسوا کی دوی لرا وينصركم عليهم او الله پاک به امداد کی تاسو د دوی خلاف ويشفي صدور قوم المؤمنين او شفاء ورکړي يخب کی سینې د قوم د مؤمنانو ويذهب غيظ قلوبهم او بو بزي اغا سقوال د زرونو د دې کافرانو ويتوب الله على من يشاء
او الله پاک برحمت نازل کی پچا باندې چوک واړي الله علیم حکیم الله پاک ذات علم حکمت والا ذات دی ام حسبتم ان تتركوا آیتا سو خیال کی چې تاسو پرې خودل شي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او حالدار چې الله پاک به جدا نه کیا کسان چې جهاد کې استاسو مؤمنانو نه ولم يتخذوا من دون الله او کسان چې ندی نیولې سوا د الله پاک نه ولا رسول او سوا د رسول د الله نه ولا المؤمنین او سوا د مؤمنانو نه ولیجتن دوستانه آیا ساس خیالدار چې مسلمانان او هغه خلک چې د الله د دین دشمنان دا جدا نشي نه الله پاک د په جهاد باندې جدا کوي الله خبير بما تعملون او الله پاک خبردار دي تاسو په عملونو باندې واخذ الحمد لله